ونصلي على رسوله الكريم. عزتمند مسلمانانو نن بیا جندلو ته وی افردیر یو ماشوم لګېدلی خپله مور او خپل پلار یې وجلي دي او د څه د وجې نه یې وجلي دغه هم زه تاسو ته وایم. هغه بچی چې دی ټوله شپه یې پبجي ګیم کو، ټوله شپه یې په بړستن کې سر ورکړی و، پبجي لوبه یې کوله او ډزه ډوزه یې کوله. نو مور او پلار دی چې بچی دا ته څه کې دا خپله زندګي ولې خرابې. هغه تمانچه یې راغسې د خپل مور او پلار یې ایشتلي دي. پلار خو په هغه ټک باندې وفات شوی دی او مور صاحبی وزن کردن په حالات کې خلکو ته څه وایي یا خلکو زما بچي ته څه ونه وایي. زما بچی چې دی دا نه پوهېدو دا کم عمره دی، دا د مور محبت دی، دا د والدینو محبت دی. خو چونکې د دې محبت د وجې نه موږ بچو له غلط اثر ورکو، غلط اثر په هغوی باندې وشي. په شروع کې موږ خپلو بچو سره ډېر محبت کوو، ډېر د نیاز او راز خبرې ورسره کوو او غټې غټې موبایل یې ورته ورکو. لیکن چونکې چې هغه بیا بالغان شي، هغه غټ شي، نو بیا د مور او پلار دپاره سردردی بند شي، د مور د پلار دپاره د هغه زندګي او عذاب جوړ شي. عزتمندو خپل بچو له ښه تربیت، خپل بچو له ښکلي اخلاق ساس کو، ښکلې دغه وله ساس کو، نو زمونږ بچي به سم شي. خو نن زمونږ بچي وران دي، زمونږ د لاسه وران دي. حدیث مبارک کې راځي یو کروړه وته په کوټه کې ځوړنده ساتئ، د بچي د هغې په وجه به تاسو نیریږي او چې د 2 کال شي په مانځه باندې راواړوئ. الله جل شانه دې دغه کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي. الله جل شانه دې زمونږ او ستاسو بچي نیکوکار بن کې الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي.